شی ستا محبت او پکې پرې نه خو بل شی ستا محبت چې په زړه کې مې شو ځای ستا محبت پکې پرې نه خو بل شی ستا محبت یو ویښته مې نه دی بې ستا محبته زما هر ویښته کې دی ستا محبت او ځمکې چې د سکون غدر په ځان باندې راخور کو دی پرې کړي و دانې ستا محبت او چې جان او مال مې دواړه لتا ازار کړل هسې کړمه مرڼې ستا محبت او ما محمد امین په ځان باندې پرس کړی د زړه سره ړومبی ستا محبت ان الله وملائکته یصلون علی النبی یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه وسلموا تسلیما درود شریف ولولئ شوق و محبت سره اللهم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد السيد الكامل الفاتح خادم حال الرحمة ممل مملكة دال دوام صلاة دائمة بدوام ملكك باقيا ببقاء عزك لا نفاذ لها من دون علمك عدد ما كان وعدد ما يكون وعدد ما هو كائن إلى يوم القيامة وعن صحابة رضي الله تعالى عنهم أجمعين زماد دارالعلوم اسلامیہ عربیہ شیرگڑھ دې بلبلستان خوږو او درنو بلبلانو زما او ستا تیرېدله د یو داسې دور سره دي چرته چې د حضور علیه صلات وسلام مبارک ناموس محفوظ نه دی چرته چې د الله جل جلاله په مقدس کلام باندې ګوتې چوتېږي چرته چې د الله جل جلاله د کلام مقدس کلام به حرمتي کېږي ما او تا مسلمان به د هغې روکتام په څه سره کوو مسلمانه واوره ستا په زړه کې یو طاقت دی مسلمانه ستا په زړه کې یو محبت دی مسلمانه ستا په زړه کې یو بهادري او شجاعت دی او هغه شجاعت ته مخې ته د دنیا ټول کفري طاقتونه د دنیا ایټمي پاور طاقتونه هغې ته سرټیټې ولاړ دي مسلمان ستا په زړه کې یو شجاعت او بهادري ده چې د دنیا ټول پهلوانان د هغې نه په سینه زوره کې وړاندې نه دي او هغه شجاعت او بهادري د حضور علیه صلات وسلام عشق و محبت دی او دغه عشقو چې کله په جنگ بدر کې رالی 314 د زرو مقابلې ته راویستل دغه عشقو چې کله د حضرت بلال رضی الله تعالی عنہ په زړه کې رالی د حضور علیه صلات وسلام مبارک د پاره غټ تیږي په سینه باندې برداشت کړل دغه عشقو چې کله د حضرت خباب رضی الله تعالی عنہ په سینه کې رالی د خپل ملا په وینو زو باندې د کافرانو اسکروټې مړې کړې دغه عشقو چې کله په عمر فاروق کې رالی د خپل ماما نه سر قلم کو دغه عشقو چې کله حضرت عبیده بن جراح کې رالی د خپل پلار نه سر قلم کو پلار کله د حضور علیه صلات وسلام مبارک ګستاخي وکړه ورته ویې فرمایله بابا خوله بنده کا موږ د حضور علیه صلات وسلام په عشق و محبت په مقابله کې یو رشتم نه منو بیا چې کله بابا یې بیا هم بس نو شو بیا یې د حضور ګستاخي وکړله توره یې راواخیستله د خپل پلار نه سر قلم کو امت ته درس ورکو امته چې کله د حضور علیه صلات وسلام د ناموس خبره راله کله د حضور د عشق محبت خبره راله بیا موږ د خپل پلار نه هم سر قلم کړی دی او دغه عشقو چې کله د حاجي محمد امین په سینه کې رالی او په 1953 کې په لاهور کې اجتماع وه قادیانانو اعلان وکړو که چا د دې جلسې صدارت وکړو هغه ته پانسي میلاویږي د عاشق صادق رالی سټیج ته وختو اعلان یې وکړو که د حضور علیه صلات وسلام د عشق و محبت په مقابله کې چاته پانسي میلاویږي حاجي محمد امین حاضر دی دته دې پانسي میلاو شي او په هغه ځای باندې اعلان وکړو په هر وخته که مې زر روحه پیدا شي قرباني به کړم ضرور په مینه ستا او ستا له مینې نه به وانه وړم دلبره که غماز مې کړي چور چور په مینه ستا او دا محمد امین دی بیا چرې روغ نه شي چې یو ځل له شورنځور په مینه ستا دا خو صحابو عشق و محبتو راشه صحابو زما په حضور علیه صلات وسلام باندې ځانونه قربان کړل وایي د جنگ احد موقع ده چې کله جنگ شروع شو او د فریقینو نه او وارونه شروع شول دې کې یو صحابي څه ګوري چې یو کافر لګیا دی د حضور علیه صلات وسلام مبارک پسې نازیبا الفاظ وایي دا صحابي ورته آواز کوي ای بدبخته زما پلانکې نوم دی ما پسې کنځل وکړه لیکن زما د دوانو جهانو سردار مبارک پسې سم ووایه زما د حضور پسې بدرد مه وایه
بیا چې د کافر بس نشو دی ورته فرمایي ای بدبخته د پلار مې دا نوم دی زما پلار پسې کنځل وکړه لیکن زما د دواړو جهانو سردار مبارک پسې سم ووایه چې بیا د کافر بس نشو بیا ورته فرمایي ای بدبخته د مرور مې دا نوم دی زما د رور پسې کنځل وکړه لیکن زما د دواړو جهانو سردار مبارک پسې سم ووایه چې کافر بیا هم بس نشو بیا د صحابي انتها د محبت ته وګوره بیا د محبت انتها کوي هغه رشته ورته یادوي په کوم رشتې چې د انسان زړه راغونډېږي د محبت انتها ته رسي ورته فرمایي ای بدبخته د مور مې دا نوم دی نور مې پلان کې نوم دی زما د مور پسې کنځل وکړه لیکن زما د دواړو چانو سردار مبارک پسې سم ووایه چې بیا هم کله کافر بس نشو صحابي د عشق و محبت انتها تمامیږي عشق زړه جوش وهي بیا ورغوټه کېږي صحابي لکه د باز ورغوټه شو او د شهادت جام مې نوش کو او شهادت ته ورسېدو دا هو عشق و محبتو چې په حضور علیه الصلاة والسلام باندې ځانونه قربان کړل ما وی د دغه عشق و محبت تپوس د شیخ سعدي بابا نه وکړي نو فرمایي وی شیخ سعدی بابا فرمائے بلغ العلا بکماله کشفت دجا بجماله حسنت جمیع خصاله صلو علیہ وآلہ کردی عشق و محبت تپوس داستان ابن ثابت نوکے نو فرمائے واحسن منک لم ترقت عینی واجمل منک لم تلد النساء خلقت مبرئا من كل عیب کانک قد خلقت کما تشاء کله عشق و محبت د حضور تپوس د رحمان عبدالرحمن بابا نه وکړو زما د حضور شکل و صورت څنګه و زما حضور څنګه و فرمایي که صورت د محمد نه وی پیدا کړي به خدای نه وه دا دنیا د محمد په ترو پیدا شوه محمد دی دا تمام جهان ابا او دغه د عشق و محبت تپوس که د حاجي محمد امین نه وکړو دغه عاشق صادق فرمایي د حضور په شان دلبر پیدا په جهان نشو هغه څوک دی چې ستا مخ ته حیران نشو هغه څوک دی چې ستا مخ ته حیران نشو او د مجنون دلبر لیلا وه زما ته ځکه مجنون عشق پویه ما په شان نشو او چې زړه کې مې ازغې ستا د کوڅې مات شو زړه مین مې بیا په بل ګلستان نشو محمد امین نه هله ګیله من شه چې په یو ویښته دي تر زر وار قربان نشو راشئ دا خو د صحابو عشق و محبتو راشئ دا د دې یو سپینازک مسله تاسو ته بیانومه غازی علم الدین شهید رحمه الله وی چې کله دته پانسی میلاوي دا په سبا د پانسی میلاویږي او د یو جیل یو دغه دی څوکیدار دی مسلمان دی عبدالله تنوم دی وی دی وای چې کله سبا غازی ته پانسی میلاویږي د غازی علم الدین په کمره کې رڼا راخیږي وای چې ما کله ورنږدې کېدم رڼا په بره روانه ده زه غازی لرالم ما ورته چې دا څه معامله ده ما ته به حال وی دا څه چلو چې دا رڼا راله اوس په کمره کې بره څه سورې هم نشته دی چې د هغه ځګي نه رڼا راځي نو یې او تو فرمایي هغې ورته نه وی وای نه ما ته به دا حال خامخا وی سبا خو تا ته پانسی میلاویږي ته یې دنیا نه روانې د دنیا نه رحلت کې چې بیا دا راز په زړه کې وی نسي هغه ورته فرمایي چې د دواړو جهانو سردار مبارک راغلی او ما ته او علي رضی الله تعالی عنه ورسره راغلی و ما ته وی چې درته په زړه کې خفه نه شې چې سبا ما ته پانسی میلاویږي دغه صادقو چې کله تختیدار ته وخېجو نو په هغه ځګي کې هم فرمایله من عاشق سرمستم از دار نه اندیشم پروانه ایجابازم از نار نه اندیشم اعلان وکړو زه د حضور په عشق کې مستانه شوی یم ما د حضور علیه الصلاة والسلام په عشق کې جام څکلی دی زه د اور پروانه کوما زه د تختیدار پروانه کوما که ما په دار باندې خیجئ زه هغې پروانه کوما الله رب العالمین دې ما له په دې تاسو باندې عمل ته توفیق راکړي واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین